بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم حساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د آیت الکرسی حوالې سره وظیفه ده. په دې کلیپ کې موږ دا وایو چې را د آیت الکرسی څومره فضایل دي او کم سړی روزانه 15 پیرې سحر د مانځه نه بعد آیت الکرسی وایي، په هغې باندې به الله پاک موږ ته څه راکوي او د هغې څومره فواید دي. یو صحابي راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمیل وی د الله رسوله داسې یو څیز ماته وښایه چې د هغې د وجې ماته پیدا وي، ماته نفع وي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې آیت الکرسی وایه. نو د آیت الکرسی فایده به دا وي چې الله پاک به ستا خیال ساتي، الله پاک به ستا محافظ وي، ستا د کور به محافظ وي، دغه رنګې ستا د اولاد، ستا د پیسو، ستا د پټي دا محافظ وي. او فرمایي تر دې دمه پورې چې ستا څومره ګاونډیان دي د ټولو به الله پاک محافظ وي. دغه رنګې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم سړی روزانه د هر مانځه نه بعد یو پیره آیت الکرسی وایي، نو فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې په دې انسان باندې جنت واجب شو. دله به الله پاک علم مرګ راولي چې د خپل مقام دا په جنت کې ویني، یا ورته الله پاک په ویښه باندې وښیي، یا به ورته الله پاک په خوب کې خپل مقام د جنت دا وروښیي. نو د آیت الکرسی ډیر زیات فواید دي. د انسان او د جنت منځ کې به صرف حایل دا مرګ وي. د انسان مړ شي دی به ډایرک په ډایرک جنت ته ځي. یو سړی راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما په کور کې خیر و برکت دا نشته دی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فرمیل آیت الکرسی نه وی. دغه رنګې د آیت الکرسی حوالې سره د دنیا احادیث دي، د دنیا واقعیت دي. د هغې نه فتح لګي چې آیت الکرسی دا ډیره زیاته بهترین عمل دی. یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام ابو هریره رضی الله تعالی عنه دای د صدقه فطر په غالۍ باندې دا مقرر کړی و. تاسو حال وکئ کله وړوکی اختر وي نو خلک پیسې هم ورکولی شي، دغه رنګې غله هم ورکولی شي، غنم ورکولی شي، جوار ورکولی شي. نو فرمایي چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه په دې غله باندې دا مشر کړی و. نو چې کله شپه شوله یو سړی راغلی او دقې غنمو ته کېناست او په دواړه لاسونو د غنم بورۍ کې د اچول. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فراله او کلک ونیو. ورته فرمایي چې دا څه کې؟ هغه ته فرمایل چې زه ډیر زیات غریب یم، ډیر زیات محتاج یم او دغه رنګې زما واړه واړه بچي دي، که زه دا وی نسم نو هغه به د لوږې نه دا به مړه شي. ابو هریره صاحب فرمایي چې زما پې رحم رالی او ما پرېښودم. وی کله سهار شو لاړمه د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم خواله. نو ما ته پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمیل ابو هریره بیګا چې ستا خواله کوم غل راغلی او څه د کړو قیدي د بیګانې څه کو؟ وایي ما ورته وفرمیل د الله رسوله ما ته دومره ډیر زیات شکایت وکړو، دومره ډیر زیات محتاجي ما ته بیان کړله، زما په هغه باندې رحم رالی ما پرېښودو. نو بیا ورته د دواړو جهانو سردار مبارک وفرمیل ابو هریره بیګاله به بیا راځي. نو فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه زما د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو باندې مکمل یقین و. نو کله چې شپه شوله نو زه په دې تمه باندې وم چې دا به بیا راځي. نو چې کله شپه شوله نو شیطان دا دوباره بیا رالی. بیا په قضا کې کېناست او لپې را ډکوي او خپل بوج ته ور اچوي. ما کلک د لاسه ونیو چې نن به دې خامخا پیغمبر علیه صلات وسلام نه بوزم، ځکه ته په خبره پوهېږې نه بیګا هم راغلی وی نن بیا رالیلی. وایي ما ته وایي چې ډېر زیات محتاج یم، ډېر زیات غریب یم، وس مې کېږي نه، نو څه وکړم واړه واړه بچي مې دي دا به د لوږې نه مړ شي، موږ به ایسته مړه شو. وایي بیا مې پرېښودو. نو کله چې سهار د پیغمبر علیه صلات وسلام په دربار کې حاضر شوم ما ته فرمایي چې ابو هریره څه دې کو بیګانې غل؟ وایي ما ورته فرمیل د الله رسوله ډیره زیاته عاجزي، ډیره زیاته بېوسي ما ته بیان کړله. وایي ما پرېښودو. نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي راته چې ابو هریره بیګاله به بیا راځي.
نو درېیمه شپه ده په درېیمه شپه باندې دا بیا رالی ابو هریره صاحب وایي ما د لاسه کلک ونیو چې نن به دې خامخا پیغمبر علیه صلات وسلام له بوځم که ته نن هر څه وې وایي بیا راته فرمایي چې نن مه بوځه زه تا ته یو ناشنا کلمات ښیم چې دا کلمات وایي شیطان به ستا غلې له نږدې نه راځي غل به ستا غلې له نږدې نه راځي دغه رنګ د ماسوتن نه والې د سهار پورې به الله پاک ستا د غلې دا به حفاظت کوي وایي ما پرېښوده نو وایي سهار لاړم نبي علیه صلات وسلام ته مې قصه وکړله د الله رسوله بېګا یې ما ته کلمات ښودلي دي وایي ما د پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې څه درته ښودلي دي وایي ما ورته وفرمیل چې ما ته آیت الکرسي وښودله چې کوم سړی دا په خپله غله باندې وایي الله پاک بیا د غلې د کور د بچو د اولاد مال حال کې دا برکت واچوي او د هغې به الله پاک دا حفاظت کوي پیغمبر علیه صلات وسلام ما ته وفرمیل چې سړی دروغجن دی خو دا خبره ټیک کړې ده نو د آیت الکرسي ډیر زیات محترم دا فواید دي چې څومره موږ دا وایو دومره به الله پاک موږ او تاسو ته خیر دا راکوي پیغمبر علیه السلام تپوس وکړ ابو هریره دا درې شپې چې کوم چور رالی غل رالی دا څوک و ابو هریره صاحب وایي چې ما ته پته نشته دی نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل دا شیطان دی که نه نو سړی دروغجن دی خو دا خبره تا ته دا ټیک کړې ده حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په کوم کور کې آیت الکرسي د ویلی شي نو د دې کور نه شیطانان د وتښتي او 40 ورځو پورې یا 3 ورځو پورې د شیطان دې کور ته نشي راتلی دغه رنګ یې د 40 ورځو پورې په دې کور باندې سحر کوډې موډې د اثر کوي نه او دغه رنګ الله پاک دوه فرشتې راولېږي چې د ماښام نه واړه د سهاره پورې د دې پوره کور دا حفاظت کوي دغه رنګ امام جزري رحمه الله فرمایي چې آیت الکرسي چې کومه ده په دې کې اسم اعظم دی او کم سړی آیت الکرسي وی الله پاک به دعاګانې لازما قبلې ده دغه رنګ خواجه معین الدین چشتي رحمه الله فرمایي چې کم سړی د کور نه وځي او د یو پیره آیت الکرسي وی فرمایي چې 90,000 فرشتې الله پاک په دې کور باندې رانازلوي د ده راتلو پورې د کور څه کوي دا حفاظت کوي فرمایي چې په کوم کور کې آیت الکرسي ویله کېږي نو الله پاک به د دې کور نه مفلسي غریباني او دغه رنګ څومره چې غریبي ده دغه رنګ څومره چې تنګدستي ده دا ټول به الله پاک دا لر کړي دغه رنګ یو ښځه وه ډېره زیاته بزرګه ښځه وه نو ډېره شپې په خپل کور کې مونځ کوو او دغه رنګ د واقع یو زبرګ سړي باره کې هم ده چې دوی آیت الکرسي نه وه ویلې نو کور ته غله ور دننه شو نو فرمایي چې کله دوی مونځ وکړو د هغې نه بعد آیت الکرسي ویله نو غلو هر څه راغستي ټول سامانونه یې دا راغستي او ورتلل نو چې کله دوی ورتلل که نه نو د کور چې کوم ور دی د په دیوال کې دغه ورونه مکمل دا غایب شوي وو چې کله بیا سامان کېښود او د ور خواله به لاړل بیا به ور هم موجود و خو چې کله بیا سامان راواغستو بیا به په کور کې ور نه نو دا سامان کېښود او دغه زبرګې ښځې خواله ورغلې ورته یې وفرمیل چې موږ غله یو موږ ته معافي وکړه تا څه داسې کلمات ویلي چې کله موږ سامان راوالو نو دلته کې ور پکې بیا نه ښکاري په کور کې او چې کله موږ سامان کېږدو نو بیا پکې ور ښکاري نو هغې ورته وفرمیل چې ما آیت الکرسي دا ویلې ده دغه رنګ بابا فرید ګنشکر رحمه الله فرمایي په کومه ورځ باندې آیت الکرسي دا رانازلېدله نو چې کله دا نازلېدله نو 90,000 فرشتې الله پاک دې سره رانازل کړلې او جبرائیل علیه صلات وسلام پیغمبر علیه صلات وسلام ته دا ورکړله ورته وفرمیل چې کوم سړی آیت الکرسي وایي نو د هر یو ټکي په بدل کې به الله پاک د 1000 کالو د عبادت ثواب ورکوي نو دا د آیت الکرسي فضایلو نو کوشش محترمه کول پکار دی چې په خپل هم آیت الکرسي دا وایو دغه رنګې آیت الکرسي بل ته زده کوو او دغه رنګې د آیت الکرسي درس محترمو دا موږ کوو نو کوشش وکړو چې خپلو بچو باندې ماشومانو باندې څومره ښځې دي په هغوی باندې دا موږ په یاد باندې یاد کړو چې دا د هغوی یو قسم له معمول سه شي د هغوی یو قسم له وظیفه سازه شي چې سهار هم دوی دغه وظیفه کوي ماښام هم کوي دغه رنګ کلي وده کېږي بیا هم د وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز د څومره فضایل موږ وویلې دا ټول فضایل دا ستاسو لپاره دي
الله پاک هم خوشحاله ساته، الله پاک هم آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.